د جمعې د ورځې ډېره زیاته مزیداره او زبردسته وظیفه ده چې کوم سړی د جمعې په ورځ دا وظیفه کوي، الله پاک به د انسان سل حاجتونه دا پوره کړي او الله پاک به د انسان غریبي دا ختمه کړي. د انسان به الله پاک په یو څو ورځو کې مالداره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشحاله او آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو دا وظیفه ډیره زیاته زبردسته او ډیره زیاته د اثر والا ده. دومره زره د اثر والا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا وظیفه ښودلې ده نو خامخا به اثر کوي. نو زموږ چې کومه وظیفه ده دا وظیفه ده د حاجتونو پوره کېدو دپاره. دا انسان چې څومره حاجتونه دي او دا پوره کېږي نه او دا وظیفه په اخلاص باندې کوي، د زړه په صدق باندې کوي، الله پاک به د انسان ټولې مسلې او ټول حاجات دا به پوره کوي. په موږ کې څومره خلک دي د هر یو انسان دومره ډېر حاجتونه دي، هر یو انسان دومره ډېر زیات پریشانه دی. د انسان و چې زما حاجتونه دي دا نه پوره کېږي، د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک د انسان سل حاجتونه دا پوره کوي. د جمعې ورځ ده او دا وظیفه دې وکړله سل حاجتونه باندې پوره شي. ورسره به الله پاک د انسان غریبي دا مالدارۍ کې بدله کړي، انسان به ډېر زیات مالداره شي. نو که ستاسو مالداري خوښوي او دغه رنګې تاسو وایئ چې زموږ د حاجتونه پوره کېږي، انشاءالله العزیز په زړه به ستاسو یو ارمان هم نه پاتې کېږي. الله پاک به ستاسو ټول خواهشات دا به پوره کوي. نن سبا دور محترمو دا د مهنګایي دی، هر یو سړی ډېر زیات پریشانه دی، هر یو سړی د رزق په تکل کې دی چې څنګه موږ ته رزق میلاو شي، روزي موږ ته میلاو شي. بلکل محترمو رزق خو وعده الله پاک کړې ده، خو چې دا وظایف موږ کوو نو انشاءالله العزیز الله پاک به راله په هغې کې برکت اچوي. چې کله په یو څیز کې برکت رالی دغه څیز به ختمیږي نه. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې د ماسپښین د مانځه نه بعد کله موږ د جمعې لمونځ وکړو، د جمعې د مانځه نه بعد د مازدیګره پورې دا وظیفه دا موږ او تاسو دا کولی شو. او بل وظیفه د ګناه به کس هم نشته، په هر ټایم کې کولی شي. که د مازدیګر نه بعد مې وکړه، ماښام نه پس نه مې وکړه، څه ټایم کې دا د موقع میلاو شوله، انشاءالله العزیز په صدق نیت سره موږ وکړو، الله پاک به زموږ حاجات ضرورات لازما ده پوره کوي. چې کله موږ د جمعې په ورځ مونځ وکړو او د مانځه نه بعد تر مازدیګره پورې یا کو هر ټایم کې دا څه ټایم میلاو شو دا وظیفه مو وکړله. وظیفه داسې ده چې 3 پیرې په نبي علیه صلات وسلام باندې درود شریف دا ووایو، بیا د هغې نه بعد 100 پیرې قل هو الله احد سورت ووایو، سورت الاخلاص دا 100 پیرې وایو، بیا د هغې نه بعد 100 پیرې په پیغمبر علیه صلات وسلام درود شریف ووایو، بیا د هغې نه بعد دا دعا ووایو. نو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ستاسو ټولې مسلې دا حل کړي. دعا داسې ده: اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عما سواک. نو دا وظیفه چې 80 پیرې وایو او بیا د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف وایو او بیا محترمو ښه مضبوطه دعا وغواړو، انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ستاسو حالات دا به بهتر کړي. الله پاک به زموږ تاسو له دومره رزق راکړي، دومره به الله پاک موږ تاسو مالداره کړي چې زموږ ستاسو په وهم او ګمان کې هم نه وي. الله پاک نه دعا کوم چې څومره خلک دا ویډیو ګوري، څومره کسان مخکې شیر کوي، الله پاک د دوی په زندګیو کې برکت پیدا کړي، الله پاک د دوی له ډېر زیات رزق ورکړي. څومره چې ستاسو مسایل دي مسلې دي دا ټولې مسلې د الله پاک ختمې کړي. الله پاک هم ښه ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.